السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رب زدنی علما. نن زمون سبق عنوان دی زکات. آیت کریمه دی د نن سبق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ترجمه دا ده چې د کوم کسانو مال او دولت دی، په دې کې یو متعین حق دی، معلوم حق دی د سوال کوونکو دپاره، او المحروم هغه کسان چې هغه سوال نه کوي، غریبانان دي خو سوال نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی: حصنوا اموالکم بالزکات. تاسو د زکات په ادا کول سره د خپل مالونو حفاظت وکړئ. د زکات په ذریعه سره د انسان مال محفوظ کیږي. دعا ده: اللهم انی اسألك العافیة فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اسألك العفو والعافیة فی دینی ودنیای وأهلی ومالی. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای د هر قسم عافیت او حفاظت حاصلولو لپاره دا دعا سهار ماښام یو پیره ویل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې دا دعا یو پیره چې دا هم نه ده پرېښودلې. مسئله دا ده چې کوم عاقل مسلمان بالغ وي او دا سره 52 تولې سپین زر یا د هغې په مقدار باندې سونه چاندي یا نقد یا مال تجارت وي، په دې باندې یو کال تېر شوی، نو په ده باندې او دا 52 تولې سپین زر دا قیمت درجه ده ضروري اصلیه نه خارج وي، نو په ده باندې زکات فرض دی. دی به د خپل کل مال 40 فیصده زکات په طور باندې یو مستحق ته ورکوي. که یو سړي سره صرف سونه وه، یعنې د سونې نه علاوه سره 1 روپۍ هم د ده ضرورت نه خارج نه وه، نه سره ضرورت نه زیات کپړې وي، نه سره ضرورت نه زیات بل څیز و، نو دغه بیا 7.5 تولې د دې نصاب دی چې 7.5 تولې د سره سلی، نو د باندې زکات شته. او بعضې کسان دا وي چې هغه 15 تولې یا 7 تولې دا سره سونه وي، نو ورسره هم سره سپین زر یا نور څیزونه ورسره وي، بیا وایي چې یاره ما باندې زکات نشته دی. نو یو قول په دې کې دا چې په دې انسان باندې هم زکات شته، دا سره زر ورکنورټ کېږي سپینو زرو ته. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.